چې په کوم شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه نه ایستو نو جنت کې رڼا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. ودا سدي یا مخ بالخانه کې ګوري ویلاو ویلا جنای او خندل چې تی ولیدې نو داغه د غاخونو رڼا پټول جنت پرې وته نو ټول جنت رڼا. ودا څوک دا وستاو مطلب چې الله کومي هوري ورکی دا داغه خدمتګار ده. وای پختنه وشوا چې دا د جنت حوري بچنګ ای الله ورته نور به پخپل وګورئ چې راشي ولا وكأنهن الياقوت والمرجان دا حوري بپرنګ او په صفایای کې د یاقوت او د مرجان په شانی د یاقوت او د مرجان دا بچا ته ملاویږي. ولمن خاف مقام ربه جنتان تو گناہ قادر گناہ لاس لدرغا او زړه کې دلراله چې د دې به خدای مانه تاسو ګیو تیرسته چې تیرسته شوي الله وایي چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه فریدي دې سړی ته به په قیامت کې اعلان وکم چې دو جنت نه ورکړ انعام دو جنت دا بسنګ جنتونه فیهما عینان تجریان بده جنتونو کې به بهترینی چشمه بهي. جو جنتیان به پکې څنګه ناشتي متکئین علی فرش بطائنها من استبرق دی جنتیانو به تکیا والی داس تکیا به والی وی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدشنوري خمونه او بیا وجن الجنتین دان تکیا دیواله دا کیلا خورم د کیلې بوټه براو غوڅي کیلا بس پینا کړي استخلې تارو او بچ دا اکبر باچا الله کا لاس مخه زوا په خله کې واله انار خورم انار براو غوڅي سپینې کړي دانه خله کې راځي تا به تکیا و نوکران بسنگے د دې جنت نوکران دلته نوکراغي چې یا پوز نه یا غوګ نه یا بونډې یا سبلای کې کوي هغه نوکران وای نوکران د جنت بداسي وحلوا اصابر من فضه د جنت نوکران بداسي وی چې د زرو کنګنی به پلاس کی په جنت کې بسړیم کالیا چي سړی وسقاهم ربهم شرابا طهورا پاغه خستله سونو باندې با او بدر ته پیش کړي خسته په څومره ایدان نوکران اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چې تاسو خسته سړی وخا شته ها خسته سړی شته چې په پاکستان کې واری او چې ګوري څو مونډې دي څو کنډې دي څو کښې دي ځان باندې ډېر جوړ کړی برشمرشي والی او زمونږ هم ګیره نیره ګمز کړي خو آرام کې نه خسته نه ملا صاحب خسته په څومره یا نوکران الله وی خسته به دومره اذا رأيتهم
حسبتهم لؤلؤا منصورا خسته بدمرئ چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکې اویږي لګیا دی خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکې اویږي خادمان د جنت به داسې په هفته کې به امام ترمذي لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي کنه کننګمبار کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا کنه او د خزو دلته یو توبره اچي چې دې کې څه شي افکې بلاوم ده دلته یو داسې شی اچولو پوه شوې بس هغه توبره دام ته کمانه ده یعنی دې ته وګوره درې ګازې ټوپای هغه توبره چولی نو اریان بشي چې دې کې څه شی دی سمې وي په جنت کې با په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅيږي کسه خسته یو جنتی به فوټو راوچت کې دا ډېر خسته دی فورا به دا جنتی دا فوټو پټان ځکه چې جنت د غم ځای دی نه کنه خدای وایي چې دا خسته ده ته د څه شي زما په دې خبره پوهېږي جنت د غم ځای نه دی چې مازدیګر ټیم شي الله به ورته وي خوشحال شوي بیا الله څه کمې نشته هر څه ډېر الله به ورته فرمایي یو کمې شته دی تیار شئ ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کړئ دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي نو الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دیر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوش شي یا الله دا مزه لا چل چرا پاسی وای به یا الله دا جنتونه وسم ندی پکار نه هوري او نه غلمانان او نه څه خدا مزه چې یو ځلی بیا وای الله به وای ټیک دا تقسیم به وشي د جنتی ته په میاش کې یو ځل دیدار د خدای دې ته په هفته کې یو ځل دې ته په پلاني دی پلان یو جنتی بداسي پکې پیدا شي چې هغه ته ار او د ورځې سو ځل خدای ته کړ یا الله پاغه کې مراول یا الله د خپل حبيب په خاطر پاغه کې مراول چې د ورځې سو ځل نو زما دي دانو ټول مربا یو حسن سره تیروي چې هغه د الله ذات ته او ټول مربا یو حسن سره تیروي چې هغه جناب محمد رسول الله دی زما ته خبره پوه شوي دې دو حسنونو ته ټول زندگی وقف کړي ټول زندگی پزړه کې داسې به وکړي چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو داسې سجدہ وکړه یار ته چې سر ته دې پته ونه لګي 24 घंटे
दिन तो तेरी ही तस्वर में गुजर जाती है और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता है। जवाब दे खबर पोएगी द सिंध हैदराबाद ना गौड़ दियो सड़े माता टेलीफोन की माता भी मौलाना से भी वो फोटो रहा वास्ता माल जमा फोटो से क्या ख्वार चाह मुला फोटो दे ना मुला गिरा भी हो वही ना कहना देर में शौक दे माल देर दे जख्वाखी मगर देर में ख्वाखी मल जब तस्वर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं, जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं। पजड़ की जिक्र चा तस्वुर या तस्वीर जरूरत नहीं। बिया पैशक की वावर दो दरजी दी, यो फिराक दे और यो विसाल दे। दा अल्लाह पाक पे दुनिया की मुंग तजान वली न खई, दा अल्लाह पाक से कमे राजी ची मुंग दुनिया की खई। हाँ दा आसमान हिजाबात लरी शी और वही चौगो रही दा दे अल्लाह से कमे राजी वली न वली ज़का ची दुनिया फानी दे दे और अल्लाह बाकी जात दे नो هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته خودلې دي چې ما سره به ټول عمر تیرې دلته دا خوند ځای نه دی، خوند به هلته اخلي بیا. زما په دې خبره پوهېږئ د خوند ځای د جنت. ګوره یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه وه طبیعت یې خراب دی. یو سړی ما ته راغی جی کویدن میں کړی دا او بالکل مې ورسره ډېر محبت ته یا جی مرما بس پلار ته وایي چې زر راته واده وکړي او چې دې زر کوي او مرما او بجینې سره زما ډېر لاو دی لاو دا ځینې زامن دی مینې ته لاو زما ورسره لاو دی ما لې ډېره بس واده او رونه مونږ چې د انتظام کولو چې وريجي بده سي په خوري نو دی ورته وای چې وريجي پتن ته لګوي او د نه تاریخ کم بس کې چا ډولای زما راځي زه د نه تاریخ په انتظار یم وريجي پتن درو لګوي اني کای ما وتړل چې ما وتړل نکانو یو میاش پس می جوړی دو ما څنګه حال ده ولې بس خیمانو مال څنګه خی څه خو ډېر خی خدای دې پتن درلګ مال چل ویلې بس پرې کده مال ما ته یو کیسه نو وکړي چې پتیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې اده مولا واده وکا اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی اده مولا واده وکا کني یې دم دې امور ډېر تنگ کړه ولا واده کو چې واده وکړي یو میاش چې 13 شو د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده را منډه کا واده را منډه کا امور را منډه کړ چې بچیا بیل مې سپیرا شت چل وشو وې چې دا خدامه اور خړا ولولا مې نه پرېګدي ورستنه مې تکړنی اوه په ایمان چې دا ستاسو څومره خزي دي داسې یې کنه یې او چشمه والا سمې کنه قسم په خدا چاري او نه پښتنه کې دیس په مو ترا د کوی په بلاګانو اورېدلې خدای هم اخلاص کړه پاکستان با د خزو د لاسا پاسمانی قهر په لپیټ کې راځي نن خزه دمره آزاد شوي او دمره عیاش شوي او دمره لری لاړ. عزیزانو اخیری کې ما مضمون سبلو خو خدای خبر په ګډو وډو سر شوما کڅ چالو شو ما صد معراج باز تاسو په مخ کې کولو. अब इंशाल्लाह ब्या किधरे प्रोग्राम होवे थे करसी अब हाँ टाइम है जब ब्रह्माल तो मैं आड़ा खुगी नहीं कर
غاړه مې خوږیږي په ایمان درته خبرې نشم کولی خو دا ستاسو کې څوک بزرګ ناست دی چې دا ما نه خبرې وباسي زما عزیزانو سوچ وکړئ دغم وخت د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو نو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا تبه په کشتی کې قوم به تباہ کیږي د چې کشتی جوړوله قوم ورته داسه کې بل کشتی جوړم په تاسو طوفان را روان دي ناغي یو بل سره ټیلې والے ولې دته ګوره دا په کشتی کې مونږ به تباہ کیږي دا له سوي لکه تاسو کوم دلته په خبر کې مړې مولا جوړل نه یې لګي وای اول د کوم دکاندار نه چې خزه سوداري په ایمان ودا خبرې په دکاندار کې لګي ها په خېله کې چې خزه ته سوداګانې دي هغه د دیګر مولا دشمن شو وای ګاګ می خراب وای ګاګ د ستاک لیټه یو خوري دا غي بیړه غر کاده نو دې کشته جوړای نو هغه بخندل چې دته ګور اته کې کنده مې کشتي جو ساده تسی تباہ او سوته تسی نو علی السلام خدای ته وی الله دی ما پر خندا کوي الله ورته وی چې دوی ته وایا چې فلیت حقو قلیلا ولا يبكو كثيرا لغون دیو خاندای بیا بداسه جاړی چې جړابم سفنی سره رکاوله چې طوفان شروع شو یو ساس کې بد اسمان نه د کوهی تور غرم را پریوتو یو ساس او زمکه بدلان دی او برا خارج وي خپل زوی ته ویلې چیر کم معنا لا عاصم اليوم سور شدی کشته کې ګورنن بچ کې د نشتا هغه زب غر کې پناه والم غره تلاړو یو سوره کې نه وته ځان پسې هغه سوره بند کړه بلې تشي متیاز کې دومره لاړې چې ده پکې ده خدای کولې چې کني چې کولې خدای هر څه کولې دی خو ګورې امریکا ته لیوا نن دنیا لګیا ده امریکا چوپر پاور ده امریکا چوپر پاور ده امریکا چوپر پاور ده دلته دی پر ریډیو کې یو دونه کې نو لیدا دا غي غوټی کې دي چې مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر 55 کال کې مقبوضه کشمیر زموږ سره نه کړو مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه الکه خو په تندر ولای یا هندوتا والا کوي یا پیدا پاکستان ور واچوي چې یا خوښ یا دی خوښ تاسو خیال راغی یو د مجاهدین په ور په دی کله واچپای نه خزرانه واسطه په مخ کې کوي او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کله په امریکا په کې خبر امریکا سوپر پاور نن خبر شوی چې پر ریاض باندې ځکه خودکش حملو کې څومره امریکایان تباشي خودکش